والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثال د هغه خلکو مخکې الله پاک بیان د دلایل د توحید ذکر کړو، دلته الله پاک بیان د دلایل د توحید ذکر کوي. مثل الذين ينفقون اموالهم، مثال د هغه خلکو ينفقون، بعض علما دلته تقدیر لګي فی الجهاد، څوک چې نفقه کوي خپل مالونه په جهاد کې. دویم تقدیر صحیح تقدیر دا دی چې فی وجوه الخيرات كلها، نفقه کوي دوی خپل مالونه په ټولو انواع د خیراتو کې، په ټولو طرقو د نیکیو کې، مطلقاً فی وجوه الخيرات كلها. نو دوی خرچ کوي خپل مالونه فی سبیل الله، یعنی فی وجوه الخيرات مطلقاً. کمثل حبة، کمثل خبر ده د مبتدا نه چې مخکې ذکر شوی و. مثل الذین دا مبتدا ده، کمثل حبة دا ورته خبر ده، خو تقدیر د مضاف بیا په مبتدا کې کوي یا به په خبر کې کوي. نو داسې به وایي کمثل حبة مثل نفقة الذین، الته به نفقته مقدر کوي ځکه دا مثال د پاره د نفقې دی، دا د خلکو مثال نه دی، د دې نفقه ورکوونکو مثال نه دی. کمثل حبة، دا مثل حبة نو په جانب د مشبہ کې الذين ينفقون ذکر شو، او په جانب د مشبہ به کې حبة ذکر شو، مثل حبة. لہذا التحذف د مضاف کوي. مثل نفقة الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة، او یا دلته حذف د مضاف کا مثلهم مثل الذين ينفقون كمثل بازر حبة، دلته بازری پکې مقدر کا. نو یا الته نفقتی مقدر کا یا دلته بازری مقدر کا. لکه مثال د شیندون کې د دانی، خخون کې د دانی، کمثل حبة، لکه په مثال د دانی حبة واحده الحب وهو ما يزرع للاقتيات، د فصل د پاره چې کوم شی کرلی شي هغه ته حب وي، اکثر اطلاق په غنم باندې کیږي. کمثل حبة دا پشان د دانی ده، انبتت چې دا پزمکه کې واچولې شي او بیا راشنه کې 7 سنابل ووږي، فی کل سنبلة، په هر وږي کې سنبلتن کې نون زائد ده، د فنعلتن په وزن ده یا د فعللتن په وزن ده، نون پکې اصلي ده. په هر وږي کې 100 حبة، 100 دانی وي. نو د یوې دانې نه وږي راشنه شي او په هر وږي کې 100 دانی وي، نو 200 شوي. نو د 1 روپۍ ثواب الله پاک په 200 باندې ورکوي. انبتت کې اسناد د انبات حبې ته وشو، انبتت چې دا دانه راشنه کی، راشنه کون کې الله ده، او دلته دانې ته نسبت مجازي عقلی ده. والله يضاعف لمن يشاء، بشک الله پاک زیاتی د هغه چا د پاره چې د الله اراده ورته وشي په ډیرو چندونو. والله واسع علیم. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، هغه خلق چې هغوی خرچ کوي خپل مالونه د الله په لاره کې. ثم لا يتبعون، کلمه د ثم دا د پاره د تباعد د ازمنه و ده، یعنی ډیر رسته زمانه کې من او آزان کوي. نو الله پاک فرمای ثم لا يتبعون، د ثم خپل حقیقت له تباعد الازمنه، دلته د تباعد الازمنه د پاره کوي کيم سید ډیره زمانه ورسته ورپسې من او آزان کوي. نو د دینه خو بیا دا معلومیږي چې ډیر متصل ورپسې من او آزا کوي، هغه به پروا نه لري. ثم د استبعاد د ازمنه د پاره ده، یو لس ګنټي ورسته کمن او آزا کوي نو هغه به خیر وي، خو که یو ملت ورسته من او آزا کوي هغه به بیا نه، کډیر رسته کوي نو پاغي کې به نقصان وي، خو که لند وخت کې کوي نو هغه کې به نقصان نه. ثم خو د پاره د استبعاد د ازمنه ده. نو تاسو ورته جواب ورکړئ چې دلته په خپل حقیقت نه ده پاتې، دلته په استعاره باندې مستعمله شوې ده، تفاوت د رتبه لره په مابین د انفاق او په مابین د من او د آزا کې، چې د انفاق او د من او د آزا د دې دواړو په رتبو کې ډیر تفاوت دی. ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا آزا، بیا دوی نه تابع کوي ما انفقوا، یعنی انفاقهم، ما مصدریه ده، د خپل نفقې پسې نه تابع کوي، منن احسان ولا اذن او نه ضرر،
منن په اصل کې قطع ته وایي. جبل منین حبل منین یعنی ضعیف، کله اطلاق په نعمت باندې کیږي. لأن المنعم يقطع من ماله للمنعم عليه، دلته معنا د احسان دوی نه تابع کی د ما انفقو پورې منن احسان ولا اذن او نه ضرر. ضرر دا دی چې التفاخر على المنفق عليه، پچا چې د نفقه کړي د پاغه باندې فخر کوي په سبب د انفاق. لهم اجرهم، اجرهم لهم، دا لهم خبر مقدم ده، اجرهم مبتدا مؤخره ده. نو اجر د دوی به د دوی د پاره وي، مبتدا سره د خپل خبر نه دا خبر د پاره د هغه موصول دی چې ان الذين ينفقون ده، الذين ينفقون هغه مبتدا و او دا جمله ورته خبر ده. لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف یعنی رد جمیل للسائل، په خطرقه باندې سوالګر ته جواب ورکول. ومغفرة او مغفرت د الله نه بالرد الجمیل، تا ورته خپل جواب ورکړی دی، په دې جواب هم د الله نه معافي غواړي. خیر دا بهتره ده د سائل د پاره من صدقه، د هغه صدقې نه چې په دې سائل کوي. یتبعها چې تابع کیږي د دې صدقې د متصدق د طرف نه، اذن للسائل ضرر د پاره د سائل، یعنی د دې صدقه ورته ورکي او ضرر ورته ورسه، دا غینه ورته قول معروف خده. قول معروف دا قول موصوف ته، معروف دا ورته صفت ده. موصوف سره د خپل صفت نه مبتدا ده، نو مبتدا مخصصه شو بوصف لفظي. ومغفرة دا ور باندې عطف ده. خیر من صدقه دا بهتره ده د صدقې نه د پاره د سائل. یتبعها اذا من صدقه علیه، یتبعها چې ورپسې کیږي د متصدق د طرف نه اذن ضرر، او یا خیر د سائل د پاره نه بلکې د مسئول د پاره، د چانه چې صدقه غوښتل شوې ده نو داغه د پاره دا بهتره ده چې خولي وینا ورته وکي، د هغه صدقین ورته خده. یتبعها اذا والله غنی حلیم، اوله ترجمه اولاده چې خیر للسائل. والله غنی عن انفاق المنفق، د نفقې د نفقه کوونکې نه الله پاک بے پروا ده او حلیم ده. یا ایها الذین، اوس د ریاکارانو د پاره مثال ذکر کړي. یا ایها الذین آمنوا، اے مؤمنانو، لا تبطلوا صدقاتکم، تاسو ما باطلوي خپل صدقات بالمن، په من باندې چې پچا دي صدقه کړي د پاغه احسان کوي. والاذى په ضرر باندې، یعنی هغه ته به ضرر رسوي. نو من او اذى مکوا. اوس دلته الله پاک د دې ریاکار نه تعبیر په امنو باندې وکړو. دا په دې خبره باندې دلالت کوي چې ان السیئات لا تبطل الحسنات، د ګناهونو په وجه نیکی نه ختميږي چې کله د عقیده صحیح وي. نه صحو شم مسله مې بل بیانوله، دا اعتراض ما درته ذکر کړو. ګوره یا ایها الذین آمنوا، عقیده دې صحیح ده خو بیا هم ریاکارې، نو د ریاکارۍ سره سره ته مؤمنې. الله پاک تعبیر درنه په آمنو باندې کړی، نو په دې کې رد راغی په خوارجو باندې. خوارج مرتکب د کبیره او ریاکار ته کافر وای، او په دې آیات کریمه کې الله پاک تینا تعبیر په آمنو باندې کړی دی. اے مؤمنانو لا تبطلوا صدقاتکم، ما باطلوي خپل صدقات بالمن والاذى. اوس دویم اعتراض وکړه چې من او آزاد د سیئات نه دي، دا ګناه ده، او صدقاتکم دا د حسنات نه دي. نو د خپل حسنات په دې سیئات باندې ما باطلوه، حالان کې دا زموږ د دین قانون دی چې ان الحسنات لا تبطل، ان السیئات لا تبطل الحسنات، ګناهونو په وجه نیکی نه ختميږي. نو دلته د من او د آزاد په وجه باندې صدقات څنګه ختم شو؟ تاسو ورته جواب ورکړئ چې دلته الله پاک تعبیر په صدقاتو باندې کړی دی، خو چې کوم صدقاتو کې من او آزاوي، ان صدقه التي يعلم من صاحبها انه يمن ويؤذي، چې الله پاک ته علم وي چې د دې صدقې ولا ریا کوي، ورسته من او احسان کوي، نو دا صدقې نه قبليږي. نو چې نه قبليږي د اول نه الله پاک نه قبلي، نو چې نه قبلي نو دا داسې شو لکه د سره چې صدقه نه، لکه د اول نه چې حسنه نه، ځکه الله ته علم او چې ورسته بد دې پس من او احسان راځي، او چې من او احسان ورسته ور پس راځي نو د اول نه قبلي، نو چې د اول نه قبول نه شو نو صدقه نه شو، نو حسنات نه شو. لدی وجنه په من او آزا باندې باطلیږي. حتی چې په بعض روایتو کې راځي ان الله يجعل للملك علامه فلا يكتبها،
کم سړی چې د خپل صدقې نه وروسته من او آزا کوي نو ملایکو دپاره الله یوه خاصه علامه مقرره کړې وي په هغې علامې دی پېژني چې د دې صدقې پسې وروسته من او آزا راځي نو هغه د اول نه نه لیکي په نیکیو کې نو د سره نیکي نه ده نو چې نه د نیکي له دې وجې نه په دې سیئاتو باندې بطلان رانغلو د اول نه قبوله نه ده کالذي ينفق ماله رئاء الناس دا حال د فاعل د لا تبتلون یعنی لا تبتلوها مشابهین الذي تاسو یې مه باطلوئ حال دا چې تاسو مشابه د هغه سړي سره ينفق ماله چې هغه خپل مال نفقه کوي رئاء الناس د پاره د ریا د خلکو د پاره د ځان خودنې خلکو ته رئاء الناس دا مفعول له دی یعنی لاجل رئائهم د دې وجه نه دا نفقه کوي چې خلکو ته ځان وخی او یا رئاء الناس مفعول له نه دی بلکې حال دی د فاعل د ينفقون ينفق ماله خپل مال خرچ کوي مرائي الناس خلق ته ځان خودون کې ده ولا يؤمن بالله واليوم الاخر او ایمان نه لري په الله او په ورځ اخرنۍ باندې فمثله كمثل صفوان نو د مثال چې ده كمثل صفوان دا پشان د خوې تیګي ده صفوان حجر کبیر املسا غاټه تیګه چې خوې كمثل صفوان عليه تراب چې پاغي باندې خاوري فاصابه نو ورسیږي هو ضمیر یا صفوان تراجه ده یا تراب تراجه ده ورسیږي دی خوې تیږي تام یا ورسیږي دی خاورې ته وابلن یعنی مطر شدید تیز باران فترکه نو پریدي دا تیګه صلدن یعنی املسا خوې پاتې شي لیس علیه شیء من الغبار گرد ور باندې بالکل نه نو منافق پشان د تیګي ده په عدم انتفاع کې تشبیه مفرقه ده منافق مشبہ تیګه مشبہ به نفقه د منافق دا پشان د خاورو ده ریا د منافق دا پشان د وابل د تیز باران ده لا يقدرون على شيء مما كسبوا دوی قادر نه په یو شی باندې مما كسبوا د هغه څه نه چې دوی کړی دي یعنی لا یجدون ثواب شيء مما انفقوا دا جمله بیان د وجه د شوبې ده لکه پتیګه چې ګرد پروت یو تیز باران راشي به هیڅ پې نخکاری نو دارنګه منافق چې خپل نفقه کړی وي او بیا ریا وکي نو بیا د نفقې هیڅ ثواب نشته لکه ګرد چې ختم شو د ثواب ختم شو والله لا يهدي القوم الكافرين الله پاک هدایت نه کوي قوم کافر ته لا يهدي القوم الكافرين الله هدایت نه کوي قوم کافر ته ومثل الذين ينفقون اموالهم مثال د هغه خلکو چې هغوی نفقه کوي خپل مالونه ابتغاء مرضات الله د پاره د رضا د لټولو د رضا د الله وتثبيتا او د پاره د تثبیت من انفسهم یعنی لوجد یقین د خپل د انفسو د دوینه دوی د خپل مالونه نفقه کوي ابتغاء دا ورته مفعول له ده لوجد لټولو د رضا د الله نه او لوجد یقین نه چې دا یقین صادر دی د دوی د زړونو نه کمثل حبه وتثبیتا من انفسهم وتثبیتا یعنی للتثبیت دا مم درته مفعول به مفعول له کړو لکه ابتغاء چې مفعول له ده للتثبیت من انفسهم او یا تثبیتا حال واقع کا دا سی ویا مثبتین من انفسهم مثبتین من انفسهم حال دا چې دوی یقین کوون کې دي د خپل نفسونو د طرف نه وتثبیتا من انفسهم کمثل حبه دا داسې ده کمثل جنت لک پشان د یو باغ بربوتن ربوه المکان المرتفع اوچت ځای ته وي چې دا باغ په یو اوچت ځای کې وي اوچت ځای ځکه پکې الله ذکر کړو چې کومې ونې چې په اوچت ځای کې وي هغه ډېرې ښکلې ښکاري اصابها وابل چې ورسیږي هغې ته تیز باران وابل المطر الشدید تیز باران فآتت یعنی اعطت صاحبها مفعول به ورته مقدر ده دا باغ ورکی خپل صاحب ته اکلها اکل الشیء المأکول یعنی ثمرها خپل میوي ورکی ضعفین دو چنده فإن لم يصبها وابل نو کونه رسیږي ورته تیز باران فطل یکفیها طل مبتدا ده خبر ورته مقدر ده طل یکفیها نو شبنم ورته کافی ده والله بما تعملون بصير الله ستاسو په اعمال باندې لیدونکی دی ایا ود احدکم همزه د انکار د پاره ده یعنی داسې مکوي ایا خوخی یو ستاسو ان تكون له جنته چې وی د پاره یو باغ من نخیل
دا صفت د پاره د جنتون دی یعنی کائنۃ من نخیل دا سی باغ چې هغه د خرماونوي نخیل اسم جمع ده او یا جمع د نخلین ده نخل بیا اسم جنسی جمعی ده چې د پاره باغ د خرماونوي و اعناب نو د انګورونوي یعنی د دې دوو جنسینو نو ورته باغ وي مطلب دا چې دا دو جنس په اصل وي نوري میویم پکې وي خو اصلي انګور او خرما دي تجری من تحتها الانهار چې روان وي د دې باغ لاندې ویلي له دا په محل د رفع کې خبر مقدم ده او من كل الثمرات دا من كل الثمرات نعت لمبتدا محذوف دا صفت د پر د مبتدا مقدره ده اصل کې دا څه ده رزق کائن من كل الثمرات اگر رزق کائن من كل الثمرات هغه مبتدا مؤخره ده او فيها حال واقع شوه د ضمیر مستترنه په خبر کې نو تقدیر د عبارت دا شو چې رزق کائن من كل الثمرات کائنن فيها له رزق وی او کائن وی د هر میوونه او کائن په دې باغ کې له د دې باغ والا د پاره واصابه الكبر او ورسیږي د ته بوډاواله واصابه الكبر او د ته بوډاواله ورسیږي اصابه الكبر کې دا واو د حالیت د پاره ده دا جمله په تقدیر د قد باندې په موضع د نسب کې د بنا بر حالیت د فاعل د یودونه اي خوخي حال دا چې د بوډاوي وله ذریه دم په موضع د حال کې د ضمیر د اصابهونه حال دا دته ورسیږي بوډاواله او حال دا چې وی د دې بوډا د پاره ذریه ضعفا اولادونه ضعیفانو فاصابها اعصار نورسیږي د پاره اعصار ريح تستدير على نفسها بربوډکې چې ورته وي هغه باد چې داسې تاویږي نورسیږي د باغ ته بربوډکې ريح تستدير على نفسها فيه نار چې په دې بربوډکې کې ووري فاحترقت د باغ وسوځي ایا دا څوک خوخی نو امدارنګي منافقم ده ریاکون کېم ده ریاکون کې نفقه کوي نو دا د نفقه په شان د باغ ده او دا ریا په شان د بربوډکې ده لکه د بربوډکې په وجه چې دا باغ ختميږي نو د ریا په وجه باندې د نفقي ثواب ختميږي او لکه دا باغ چې د ضرورت په وخت کې ختم شو نو دا ثواب هم په آخرت کې د ضرورت په وخت کې ختم شي کذالک یبین الله لكم الآیات دارنګ الله پاک بیانې تاسو د پاره دلایل لعلکم تتفکرون لأن تفکر ساعة خیر من عبادة 1000 سنة یو ساعت مراقبه دا مراقبه کی تفکری دا د زر کالو د عبادت نه زیات ثواب لري حضرت عمر رضی الله عنه فرمای آیت من کتاب الله ما وجدت احدا یشفینی عنها د الله په کتاب کې یو آیات ده هیڅوک ما پیدا نکړو چې د هغه آیات صحیح تفسیر ما ته بیان کړي او زما زړه ته یخواله حاصل شي هغه د آیات کریمه ده چې ايحب احدکم ان تكون له جنة من نخيل واعناب ايود احدکم د آیات کریمه ده وای د دې په مطلب ز پوه نشم عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ورته فرمایل چې امیر المؤمنین انی اجد فی نفسی منها شیئا ز په خپل زړه کې د دې تفسیر ما ته معلوم ده هغه تفسیر بتا ته بیان کم کو خوښ دي شو فقال عمر فلم تحقر نفسك فلم تحقر نفسك ولي ځان سپک غني بیان کزان کشری خو ځان سپک مګنه دا تفسیر بیان کا فقال هذا مثل ضربه الله تعالى دا مثال دے الله پاک بیان کړی دی فقال ايحب احدكم ان يكون عمره يعمل بعمل اهل الخير ایا پتاسو کې یو کس دی ټول عمر تر سپینګرتوب پورې د خیر کارونه وکړو او اهل السعادت او د نیکبختیو د نیکبختو خلکو کارونه وکړو حتی اذا کبر تر دې چې کله بوډا شي اذا کبر سنه چې غټ شي عمر نو عامله بعمل اهل الشقاء دې به د بدبختانو عملو کی فافسد عمله نو خپل ټول عمل فاسد کی فاحرقه وسوځي نو دا د هغه سړي د لپاره مثال دی چې ټول عمر نیکی کړي دا بوډاوالی کی بدی شروع کی نو عبد الله ابن عباس د هغه د لپاره دا مثال ذکر کړ نور د ریاکار د لپاره هم جوړوي شي او دغه بدبخت سړي د لپاره هم دا جوړې دی شي چې ځواني په نیکی کې تیر کړو بوډاوالی په بدیو کې تیر یا ایها الذين امنوا په دوړو رکوګانو کې آداب د نفقات فی سبیل الله الله بیانوي اے مومنانو انفقوا من طیبات ما کسبتم تاسو نفقو کوي من طیبات د حلالاتنا ما هغه حلالات کسبتم چې تاسو ګټلې دي بالتجارت والصناعت
ومما اخرجنا لكم من الارض او هغه چې تاسو ته ما راویستلي دي د ځمکې نه. نو ګوره ما کسبتم سره مې درته تجارت ولګولو، او مما اخرجنا په دې کې د زمیندارۍ ذکر شو، په زمیندارۍ دې ګټلې دی یا دې په تجارت ګټلې دی. نو د هغې مال نه نفقه وکړه. ولا تیمموا یعنی لا تقصدوا، تاسو قصد مکوئ الخبیث حرام مال ته. منه کې دا ضمیر خبیث ته راجع دی. منه تنفقون، منه د دې تنفقون پورې تعلق لري، تقدیم د تخصیص لپاره دی. مطلب دا دی چې یوازې د همدې نه نفقه کوي او د بل چا نه کوي. ولا تیمموا یعنی لا تقصدوا الخبیث، دا جمله خو ختمه شوه که نه. تنفقون منه دا په ترکیب کې حال مقدره ده د فاعل د تیممون، منه د دې تنفقون پورې متعلق کا، هو ضمیر خبیث ته راجع کا، او دا جمله حال واقع کا د فاعل د تیممون. نو تقدیر د عبارت دا ده چې لا تیمموا الخبیث قاصرین الانفاق علیه، تاسو قصد مکوئ حرام مالتا، حال دا چې تاسو قاصرین یې د انفاق تر د حرامه پورې، یوازې د دې حرامو نه نفقه کوئ او د حلالو نه بالکل نه کوئ. نو داسې مه کوئ. ولستم په دې خو پوه شوئ که نه، تنفقونه مې د چا نه حال کړو؟ د تیممو د ضمیر نه. او یا حال که د دې الخبیث نه، نو تقدیر به د عبارت بیدی چې مختصا به الانفاق، حال دا چې دا خبیث د دې پورې انفاق خاص دی. او یا منه تنفقون د محذوف پورې متعلق کا، حال که د خبیث نو ضمیر مال ته راجع کا. نو لا تیمموا الخبیث کائنا من المال، چې دا خبیث کائن دی د مال نه. ولستم باخذیه، دم حال دی، حال دا چې تاسو په خپل نه اخلئ. الا ان تغمدوا فيه، مگر دا چې چشم پوشي پکې وکئ. کتا ته څوک همداسې شی درکې نو نه اخلئ، خو تی خلکو ته ورکوي. واعلموا ان الله غنی حمید، په دې باندې پوه شئ چې الله پاک ډېر بې پروا دی ستاسو د صدقاتو نه. حمید باوصافه. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان ستاسو سره وعده د فقر کوي. ویأمرکم، او شیطان تاسو ته امر کوي. د امر نه اغرا مراده ده. المراد بالامر الاغرا، یعنی تاسو تیزی. بالفحشاء، په فحشاو باندې، په ګناهونو تیزی. استعاره بالتبعیه ده. یأمرکم یعنی یحدکم، تاسو تیزی. بالفحشاء، فحشانه یا مراد بخل ده، یا ریا ده، یا انفاق فی المعاصی ده، یا مراد ترنه هر گناه ده. والله یعدکم، الله پاک ستاسو سره وعده کوي مغفرتن د مغفرت، داسې مغفرت منه یعنی کائنه منه، چې دا مغفرت د الله د طرف نه ده. نو په دې کې غټوالی د مغفرت ته اشاره ده. وفضلا، او الله پاک ستاسو سره وعده د فضل کوي. یعدکم دلته وعد په شر کې مستعملیږي. یعدکم مغفرتن مخکې والله یعدکم، دلته یعدکم په خیر کې مستعمل کړو، مخکې یعدکم هغه په شر کې مستعمل شو. لأن الانفاق مما يراه الانسان شرا، استعاره تحکمیه ده. انفاق ظاهرا انسان ته شر ښکاري، نو ځکه مخکې په یعدکم الله تعبیر وکړو. یعدکم الفقر والله یعدکم مغفرة، الله پاک ستاسو سره وعده د مغفرت کوي. وفضلا، والله یعد او وعد، وعد په خیر کې مستعملیږي، او بعض علما یعد وی په شر کې مستعملیږي. دلته په خیر کې مستعمل کړو ځکه دا ښکاره کې شر او په حقیقت کې خیری. والله واسع علیم یؤتی الحکمة من یشاء، الله پاک ورکی حکمت هغه چاته چې د الله اراده ورته وشي. د حکمت نه څه مراد ده؟ معرفة القرآن. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه د حکمت معنا کوي چې حکمت معرفة القرآن، معرفت د قرآن، ناسخه ومنسوخه، متشابهه ومحكمه، مقدمه مؤخره، حلاله حرامه وامثاله، یعنی دا علم التفسیر. نو د حکمت مصداق د علم التفسیر، په دې باندې معرفت د قرآن راځي، یعنی د ناسخ او د منسوخ، د متشابه او د محکم، د مقدم او د مؤخر، د حلال او د حرام او د امثال د قرآن معرفت ور باندې راځي. نو د حکمت یو معنا د علم التفسیر. دویمه معنی د الفقه فی القرآن. دریمه معنی د النبوة، یؤتی الحکمة یعنی النبوة. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من قرأ ثلث القرآن اعطي ثلث النبوة، چاته چې دریمه حصہ د قرآن زده شوه نو دریمه برخه د نبوت ورته ورکړی شوه. نو قرآن ترې نه مراد ده،
بعض علما فرمای چې د دینه الاصابه فی القول والعمل، چې قول او عمل د خطا نه بلکې ثوابي. الاصابه فی القول والعمل د دینه حکمت مراد ده. بعض علما فرمای چې د حکمت نه مراد معرفت د الله ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا حسد الا فی اثنین، رجل اتاه الله مالا. حسد په دو شیانو کې پکار ده، یعنی د حسد نه غبطه مراد ده. غبطه په دو شیانو کې کوا. رجل اتاه الله مالا فصلته على هلكته في الحق، یو سړی ته الله مال ور کړی دی، به دې مسلط کړی دی داغه په مصرفولو کې، په حق کې، په حق مصرفي. ورجل اتاه الله الحکمه، بل هغه سړی دی چې الله حکمت ور کړی، فهو يقضي بها ويعلمها، نو د دې حکمت مطابق فیصله کوي او دا حکمت خلقو ته ورخی. نو علم د دین مراد شو په دې حدیث کې. علم د دین چې الله پاک چاته علم د دین ور کړی دی او د دې علم د دین په وجه د خلقو په مابین کې فیصله کوي او خلقو ته مخی. نو علم د دین په دې حدیث کې د ابو موسی اشعری رضی الله عنه په یو روایت کې راځي یبعث الله العباد یوم القیامه، د قیامت په ورځ به الله پاک بندگان راوچت، ثم يميز العلماء، بیا به علما ترنه یو طرف ته کی، فیقول دی علماء تبوي چې یا معاشر العلماء انی لم ادع فیکم علما لاعذبکم، ما تاسو ته علم د دې لپاره نو درکړی چې اوس درته عذاب درکم. اذهبوا فقد غفرت لكم، زي ما درته مغفرت کړی دی. نو علم د دین ترنه مراد ده. نو الله ورکی علم د دین هغه چاته چې د الله اراده ورته وشي. ومن یؤت الحکمه، او چاته چې علم د دین ورکړی شو، فقد اوتی خیرا کثیرا، نو د ته ورکړی شو خیری کثیر. کته اعتراض وکي چې دلته علم د دین ته خیری کثیر ویل شوی دی، نو علم د دین خیری کثیر دی. او په بل آیات کریمه کې راځي وما اوتیتم من العلم الا قليلا، تاسو ته خو لږ علم درکړی شوی دی. نو علم د دین لږ دی. تاسو ورته جواب ورکړئ چې ګوره دا علم د دین لږ الله پاک انسانانو ته ورکړی دی، خو بیا هم خیری کثیر دی، خیریت پکې ډیر دی ولو که علم لګي. وما يذكر الا اولو الالباب، او پن حاصلې مگر صاحبان د عقل. وما انفقتم من نفقه او نظرتم من نظر فإن الله يعلمه. وما انفقتم، اغه چې تاسو نفقه کوي، د ما انفقتم عبارت د نفقین ده. هر نفقه چې وي قلیل وي که کثیر وي، من انفقتن دا تقید د تعمیم د پاره ده. هر نفقه چې تاسو کوي، او نظرتم، او یا هر نظر چې تاسو لګوي، فی طاعت الله وی او که فی معصیت الله وی. نظرتم من نظر، من نظرن کی تعمیم ته اشاره ده. فإن الله فجزا يدا، کچرته ما انفقتم کی ما شرطیش او کما شرطیه نشي بلکې موصوله شي، نو فإن الله دا فابه په خبر ور داخله شوی ده. فإن الله يعلمه، بشک الله پاک پاغي باندې عالم ده. دا علم د الله کنایه د مجازات نه د ور باندې، یعنی پاغي به الله تاسو ته جزا درکړي. يعلمه هو ضمیر مفرد ذکر کړو، افرد الضمیر ځکه په مرجی کې او ذکر شوی ده. مرجی په جانب کې دو شیان ذکر شي، خو په صيغه د او هغه ته ضمیر د مفرد راځي کیږي. وما للظالمین من انصار ان تبدوا الصدقات، یعنی ان تظهروا اعطاءها، که په ښکارا باندې صدقات ورکوي. ان تبدوا اعطاء الصدقات حذف د مضاف ده. که تاسو دا ورکړه د صدقات په ښکارا کوي، ورکړه د صدقات، فنعم هي، نو نعم شیئا هي، نو دا ډیر خشه دی. بیا فنعم هي دا جواب د پاره د شرط دی. ان تبدوا الصدقات دا شرط، فنعم هي دا ورته جواب دی. او کته تر په دې خو پوه شوي. نو نعم دا فعل ماضی ده، ما نکره ده، تامه ده، منصوبه ده بنا بر تمیز، او هي مبتدا ده صدقات او تراجه ده په حذف د مضاف. نعم هي یعنی نعم ابداء هي، نعم ابداؤها، د دې ښکارا کول دا ډیر خدي. وان تخفوها، او کتاسو پټوي مخافه الریا، د ریا د ویری د وجنه. تخفوها ضمیر صدقات او تراجه ده لفظا او معنا. کتاسو اخکارا کوي پټوي، وتؤتوها الفقراء، او فقراء ته ورکوي، فهو خير لكم، نو دا تاسو د پاره ډیره بهتره ده. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمای صدقه السر في التطوع تفضل على علانيتها 70 ضعفا. خیراتونه په پټه
دا د ښکاره خیراتونو نه 80 چنده ډیر ثواب لري. وصدقه الفریضه علانیتها افضل من سرها ب 25 ضعف. زکات په ښکاره باندې ورکول دا د پټ زکات نه زیات ثواب لري 25 درجه. نو ښکاره باندې زکات 25 درجه زیات فضیلت لري او عام خیراتونه په پټه باندې 80 درجه زیات فضیلت لري. دا ډېر ښه سوال لیکلی دی، جواب درته کوم. دلته درته بیانوم دا جواب هغې سره ولګوئ. ګوره اعتراض دلته درته کوم. ان تبدو الصدقات که تاسو ښکاره کوئ صدقات فنعم ما هي، نو دا ډېره ښه خبره ده. ان تبدو الصدقات دلته ابدا د صدقاتو ذکر شو. نو دلته صدقاتو نه کم صدقات مراد شو؟ کم صدقات چې په ښکاره ورکړی شي. نو دا صدقات هغه صدقات شو چې په ښکاره ورکړی شي. اوس ان تخفوها دا ها ضمیر همدغې صدقاتو ته راجع دی چې په ښکاره ورکړی شوي دي. نو کم صدقات چې په ښکاره ورکړی شوي دي په هغې کې اخفا نه ده متصوره. ان تخفوها چې دا تاسو پټ ورکوي. ان تخفوها ضمیر مخکې الصدقاتو ته راجع دی. هغه الصدقات خو په ښکاره ورکړی شوي دي. صحیح شو؟ نو هغه الصدقات په ښکاره ورکړی شوي دي. نو په ښکاره باندې چې کوم صدقات ورکړی شوي دي د هغې پټول خو نه دي متصور. وان تخفوها وتؤتوها الفقراء. او بل هغه صدقات ښکاره کړی شوي دي، ختم شوي دي، تؤتوها هم ورسره نه لګېږي چې هغه بیا ته ورکړي فقراو ته. هغه خو دې یو ځلې ورکړي دي فقراو ته مخکینی صدقات. په خبره خو پوه شوئ؟ تاسو ورته جواب ورکوئ چې د دې داسې مثال دی لکه زه وایم عندي درهم ونصفه. عندي درهم ونصفه، زما سره روپۍ او نیم د دې روپۍ دی. ګوره ته مانه تپوس وکړي چې ستا سره څو روپۍ دي، زه درته وایم عندي درهم زما سره 1 روپۍ ده، یو سره روپۍ او یو سره اتانیزي 1.5 روپۍ را سره. نو زه عندي درهم زما سره روپۍ ده ونصفه او نیم د دې روپۍ ده که نیم د بلې روپۍ ده؟ د بلې روپۍ نیم ده. خو زه دا ضمیر دې روپۍ ته راجع کوم. نو دلته اصل کې تقدیري عندي درهم ونصف درهم آخره، ما سره 1 روپۍ ده او نیم د بلې روپۍ ده. نو دلته ان تبدو الصدقات دا غینه صدقات مفروضه مرادو. و ان تخفوها دلته صدقات نافله مراد دي. صدقات نافله نفلی صدقات، هغه مخکینی صدقات مفروضه ته دا ضمیر نه دی راځي. دا داسې مثال دی لکه عندي درهم ونصفه، یعنی نصف درهم آخره. نو دلته هم داسې دی. وان تبدو وان تخفوها یعنی الصدقات الاخر وهي النافله، چې نور صدقات چې نافله یې هغه تاسو پټ کړئ. نو ښکاره بهتره ده په زکاتونو کې او پټ ورکول بهتر دي په نوافلو کې. وان تخفوها وتؤتوها الفقراء، او که تاسو دا پټوئ او ورکوئ فقراو ته فهو خیر لکم، نو دا بس تاسو د پاره ډیره بهتري. ما په دې سوال باندې اوس زه پوه شوم. مخکې آیات کریمه کې موږ داسې ویلو ولا تتیمموا الخبیث، خبیث نه حرام مرادولی شي، ردی مال مرادولی شي. ردی کلی دی. نو ردی مال منه تنفقون چې د دینه تاسو نفقه کوئ ولستم باخذیه او په خپل نه اخلئ. که تاسو ته څوک دا ردی شی درکړي نو تاسو یې نه اخلئ، خو بل چاته دا ردی شی ورکوئ. وان تخفوها وتؤتوها الفقراء، او که تاسو دا پټوئ او غریبانو ته ورکوئ فهو خیر لکم، په پټې غریبانو ته ورکئ. ويكفر عنكم من سيئاتكم، او محوب کی الله پاک ستاسو نه من سیئاتکم، دا من تبعیضیه ده، بعضی گناهونه ستاسو ده صدقو په وجه، او یا من زائده ده. یکفر عنکم سیئاتکم، ختم بکی الله پاک، پټ بکی الله پاک ستاسو نه گناهونه ستاسی. والله بما تعملون خبیر. لیس علیک هداهم، نشته ده پتا سو باندې، نشته ده پتا باندې هداهم دلالت موصله، بلکې پتا باندې دلالت علامه یوصلو ده، قراءت الطریق پتا باندې ده. ولكن الله يهدي من يشاء، الله پاک دلالت موصله کوي هغه چاته چې د الله اراده ورته وشي. وما تنفقوا، دا ما شرطیه ده، جازمه ده تنفقو ده، او منتسبه په تنفقو ده. تنفقو په ما کې عمل کړي، ما په تنفقو کې عمل کړي ده.
هغه چې تاسو نفقه کوئ من خیر د خیر نه، من خیر په معنا د مال سره دی، کم مال چې د الله په لاره کې تاسو نفقه کوئ فلانفسکم هغه ستاسو نفسونو ته فایده رسوي. ما تنفقو من خیر، من خیر کې من تبعیضیه ده، د محذوفه پورې تعلق لري، صفت د پاره د اسم شرط دی او دغه د پاره بیان هم کوي. دا ما عبارت د خیر نه ده. فلانفسکم یعنی مفید لانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، او تاسو نفقه نه کوئ مگر په داسې حالت کې چې طالبین یې د رضا د الله. وما تنفقوا من خیر، او هغه چې تاسو نفقه کوئ چې هغه عبارت د خیر نه دی، یوفى الیکم پوره بدر کې الله پاک داغي ثواب تاسو ته، وانتم لا تظلمون او تاسو سره به ظلم نه کیږي. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، دا تر مقدره پورې متعلق دی چې اعمدوا للفقراء، قصد کوي په دې نفقه کې فقراء ته، یعنی خپل نفقه فقراء ته ورکوي. اعمدوا للفقراء یا اجعلوا ما تنفقونه للفقراء، خپل نفقه فقراء ته ورکوي. الذين اغ فقراء احصروا في سبيل الله، چې هغوی بند کړی شوي دي د الله په لاره کې، یعنی حبسهم الجهاد في سبيل الله، جهاد د الله په لاره کې دوی مصرف کړي دي او د خپلو بچیو نفقه نشي ګټلی، نو دغه بچیو ته دا نفقه ورکوي دي مجاهدینو ته. یا احصروا في سبيل الله دویمه معنی ده العمل في مرضات الله، هر عمل چې د الله د رضا د پاره لکه د مدرسې طالب دی او دارنګي په د کفارو په خلاف مجاهد دی، د الله په لاره کې محصور دی، د دنیا نشي ګټلی، نو هغه ته خپل نفقه ورکا. لا يستطيعون ضربا في الارض، دوی طاقت نه لري ذهابا في الارض د تللو په ځمکه کې، لاشتغالهم بذلك ځکه دی د الله په دین کې مصروف دی، نو داسې فقیر ته خپل نفقه ورکا. يحسبهم الجاهل، ګمان کوي په دوی باندې ناپوهه سړی، اغنیا چې دی به مالداري، من التعفف لوجه د ځان ساتلو د سوال نه دی، د چا نه ظاهرا سوال نه کوي، نو خلک پې ګمان کوي چې دی ډېر مالداره دی. تعرفهم بسیماهم، ته به د دوی فقر د دوی په علامو باندې پیژني، کالتخشع لکه عاجزی، والجهد ورساسة الحال، دارنګي په خوارۍ کې مبتلای، حال ډیر خرابي دولګي آثار پکې ښکاری، نو په علامو به پیژني. کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا صلى بالناس، کله به چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خلکو ته لمونځ ورکولو، نو بعضې خلک به د ډیر ولګي د وجنه په ځمکه راوغورځېده، ځکه به په دوی ولګه به پې ډیره وه، دا به اصحاب صفو، نو بیا به دوی ویلي هؤلاء مجانین، دا لیونیان دي، بعضې اعرابو به ویلي، نو دا به ته په علامو پیژني. لا يسألون الناس الحافا، دوی د خلکو نه غوښتنه نه کوي، الحافا منصوبه ده بنا بر مصدریت، الحافا مفعول مطلق نوعی ده، ځکه الحاف و نوع د سوال ده، او یا حال واقع شوی الحافا یعنی ملحفین، مبالغه کوونکی، دوی د خلکو نه په مبالغې سره څه نه غواړي. وما تنفقوا من خیر، هغه شی چې تاسو یې نفقه کوئ چې هغه عبارت د خیر نه دی، دا من خیرین د ما دپاره بیان دی. فإن الله به علیم، بشک الله په هغه باندې عالم دی، او علم د الله کنایه د مجازات نه ده. مخکې بیان د آدابو د انفاقو، دلتم الله پاک بیان د آدابو د نفقې ذکر کوي. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه، عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمای چې دا آیات کریمه د حضرت علی رضی الله عنه په باره کې نازل شو. كانت له 4 دراهم، د 4 دراهم، فانفق بالليل درهما وبالنهار درهما وسرا درهما وعلانيه درهما، یو درهم د شپې نفقه کړو، یو د ورځې، یو په ښکاره یو په پټه. بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل ما حملک علی هذا، څه باعث چې دا 4 درهم دي په 4 طریقو خیرات کړو. نو حضرت علی رضی الله عنه ورته فرمایل چې حملنی ان استوجب علی الله ما وعدنی، چې زه په الله پاک باندې لازم کم هغه چې الله زما سره وعده کړی ده. نو پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل چې الا ان ذلک لک، بد د کم نیت د پاره چې دا خیرات کړی دی د نیت مطابق به الله ته جزا درکړي. نو الذين ينفقون اموالهم، هغه خلک چې خپل مالونه نفقه کوي، اموالهم خپل مالونه نفقه کوي، باللیل با په معنا د فی سره د فی اللیل، په شپه کې خرچه کوي، لیل مقدم کړو،
او رسته سرا وعلانیتن کې سر مقدم کړو للایذان بمزیه الاخفاء څومره چې صدقه په پټه دومره ثواب زیاتی باللیل والنهار سرا وعلانیتن مطلب دا دی چې يعمون اوقاتهم بالخير په ټولو اوقاتو کې دوی نیکی کوي یوازې په یو وخت کې نیکی نه کوي بلکې په ټولو اوقاتو کې نیکی کوي شپې او د ورځې سرا وعلانیتن په پټه او په ښکارا سرا مفعول مطلق دی په اعتبار د موصوف مقدره سره چې انفاقا سرا وعلانیتا یعنی انفاقا علانیتا فلهم اجرهم عند ربهم نو د دوی لپاره به اجر وي عند ربهم پنيز د رب د دوی باندې ولا خوف عليهم او نه به ویره په دوی باندې ولا هم يحزنون او نه به دوی غمجني الذين ياكلون الربا اغه خلق الله پاک فرمای ياكلون الربا چې هغوی خوري ربا سود خوري لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس نو الذين ياكلون الربا ياكلون په معنا د ياخذون سره ده او تعبیر الله پاک په عقل باندې کړی ده لانه من اعظم الفوائد الله پاک پکې غټه فائدہ د سود ذکر کړه نور مطلق سود ترې نه مراد ده یاکلون الربا ربا په لغت کې زیادت ته وي عربان وي ربا شیء يربو او په شریعت کې فضل مال لا يقابله عوض اغه زیاتی مال چې په مقابل کې عوض نه ربا په واو باندې لیکل شي د تفخیم د پاره الف هم پکې زیاتول شي ځکه دا مشابه د جمع سره ده تشبیها بواو الجمع نو لفظ به مطابق د معنا سره شي په معنا کې زیادت غیر مستحقه ده او په لفظ کې زیادت غیر مستحقه راغلو واو هم پکې راغلو د تفخیم د پاره او الف هم پکې راغلو نو لفظ مشابه د جمع سره ده نو حرف زائد پکې راغلو بغیر د استحقاق نه لکه په معنا کې چې زیادت ده بغیر د استحقاق نه په معنا کې مشابهت د بیع سره ده مشابهت د بیع د وجنه خو زیادت غیر مستحقه پکې راغله ده نو په لفظ کې مشابهت د جمع سره راغله ده په معنا کې مشابهت د بیع سره ده په لفظ کې مشابهت د جمع سره ده واو الف زیادت غیر مستحقه ده او په معنا کې زیادت د بیع سره ده او زیادت غیر مستحقه پکې راغله ده نو الذين ياكلون الربا اغه خلق الله پاک فرمایي چې هغه سود خوري لا يقومون دوی په قیامت کې نه را پاتېږي د قبرونو نه الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الا كما يقوم یعنی الا قياما كقيام المتخبط داسې برا پاتېږي لکه د مجنون را پاتېدل كما يقوم الذي لکه د اغي سړي را پاتېدل يتخبطه تفعل په معنا د فعل سره ده چې دیوانه کړي وي دلاره شیطان من المسجد جنون يتخبطه يتخبطه الشيطان من المس په تبرانی کې یو حدیث ده د حضرت عوف ابن مالک نه هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ایاک الذنوب التي لا تغفر د هغه ګناهونو نه ځان وساته چې هغه الله پاک نه بخي الغلول یو پاغي کې په غنیمت کې خیانت ده فمن غل شيئا چا چې په غنیمت کې لک خیانت وکړو نو اتا به یوم القیامت د قیامت په ورځ به دا په دې غنیمت باندې راتلل کوي واکل الربا دویم د سود خوړل دي فمن اکل الربا بعث یوم القیامت مجنونا چا چې سود خوړو د قیامت په ورځ به لیونه را پورته کیږي يتخبط دیوانه کړي به ویدلره شیطان کما یقوم الذی لک اغه کشرا پاتیږي لکه چر پاتیږي اغه سړی يتخبطه چې دیوانه کړي وي دلاره شیطان من المسجد غټین یا د جنون شیطان پی غټه والی وي او دی لیونه کړي وي نو ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې دا آیات کریمه نازل شو چې يمحق الله الربا الله پاک محوکی سود نو پیغمبر علیه السلام فرمایل ان الربا وان كثر فان عاقبته تصير الى اقل سود چې څومره زیات وي خو عاقبت کم وي په اخر کې به د سودخور ته الله پاک نقصان ور کوي کله چې يمحق الله الربا نازل شو او دا آیتونه د سود نازل شو نو د سود پاتې رقمونو کې لانجې راغلي مخکې خلکو سودي معاملې کړې وي لکه د بني ثقيفو چې دوی مسلمانان نو په بني مخزومو چې هغوی مسلمانانو سود پاتې نو معامله حضرت معاذ رضی الله عنه تراغله چې د مکی حاکمو
یا عتاب ابن اسید ته راغله چې دا د مکی حاکمو. هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خط ولېږلو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته جواب ولېږلو چې دا آیات کریمه نازل شوی دی نو تاسو به د سود رقمونه نه غواړئ نه به یې ورکوئ. مسلمانان چې بني مخزوم دوی خو پابند شو، نه خپل سودي رقم غوښتو نه چاته ورکولو. غیر مسلمو چې هغه د بني ثقیف قبیله ده، د هغوی د تسلی دپاره پیغمبر علیه السلام وفرمیل ان کل ربا کان فی الجاهلیة موضوع عنکم کله. ټول سودي رقم چې په دې کافرو باندې دی هغه دې کافرو ته معاف دی. لکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. تاسو ته به رأس المال درکولی شي، نه به تاسو سره ظلم کیږي نه به تاسو د چا سره ظلم کوئ. و اول ربا موضوع ربا العباس ابن عبد المطلب كله. اول سودی رقم چې زه د کافرو نه ختموم هغه زما د تر رقم دی، زما د تر ډیر رقم دی، سودی پیسې دي په کافرانو، هغه ټولې درته معاف دي. نو دوی ته په دې طریقه تسلی ورکړه چې دوی به خپل سودی رقم د بني مخزومونه نه غواړي، خو دوی ته معاف شو. لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. دوی به د قبرونو نه راپاڅېږي مګر د هغه چا په شان به راپاڅېږي. يتخبطه الشيطان من المس چې غوټه يتخبطو چې دیوانه کړی وي د لره شیطان د غوټي یا د جنون نه. نو اوس یعنی یو څوک د پیریانو نیولې ده، معتزله او قفال د شوافع نه وای د دې نن سبا د ډاکټرانو په شان باندې چې پیران څوک نشي نیولې. جنون د شیطان د طرف نه دا باطل دی، ځکه په آیات کریمه کې الله پاک فرمای ما کان لی علیکم من سلطان، زما په تاسو باندې غلبه نشته. او جمهور اهل سنت والجماعت وای چې سړی پیرانی کېدی شي، پیران یو سړی نیويش او پیران یو سړی ته ضرر رسويش. او په دې آیات کریمه کې چې راغله چې ما کان لی علیکم من سلطان منفی چې د قهر او الجا د خپل پیروي ته، یعنی په زور خپل پیروان د چانه نشي جوړولې. ذالکم دا عقل مشار الیه عقل ده، ذالک دا عقل چې ده. او یا دا ما انزل بهم من العذاب، دا په دوی باندې چې کوم عذاب راغلو، بانهم دا په سبب د دې باندې چې دوی قالو ویلي انما البيع مثل الربا، چې بیع په شان د ربا ده. نو ربا اصل کړه او دا نه بیع، انما البيع مثل الربا، ربا اصل کړه بیع ور سره مشابه کړه د پاره د مبالغه.